عوام الحمدلله داسې عوام شته چې د ایمان د جذبې سره سرشار دي. هغه عوام را پاسېدل د مختلفو ممالکو نه او د کشتو په ذریعې سره د سمندر په ذریعې سره غزه ته روان شو او صرف په دغه نیت باندې چې موږ د مسلمانانو بیا بیت المقدس د اهل فلسطین مدد دپاره لاړ شو جاني مالی هغې له امداد ورسو. ګلوبل سمود فلوټیله په نوم باندې چې دا کم تحریک جماعت په وجود کې راغلی د سفر یې وکړل د ډیرو کوششونو د محنتونو د تکلیفونو نه بعد چې کله خپل منزل ته ورسېدل نو نه ورپسې زما تایید و نه ورپسې د حکومت تایید و نه د فوج تایید و نه د هېچ چا تایید ورپسې نو 57 اسلامي ممالکو کې چام تایید ونه کړو. نو چې داسې ملا کمزوري وي او یو ادنا مسلمان راپاسي د یو ځان له په ځان له لاړ شي د تحفظ دپاره نو خو به د درندګانو خوراک جوړیږي که نه. نو ګرفتار یې کړل. اوس مونږ کې یو هم داسې غیرتي نشته چې را میدان ته شي، یو هم په مونږ کې صلاح الدین ایوبي په شان نشته، عمر بن عبدالعزیز په شان نشته. مونږ د یو بل په وینو نه مړېږو. زه په تا پسې لګیا، ته په ما پسې لګیا، د خپلې پارټۍ د پاکوالي باندې نه دغه کېږو، ټایم را سره نه ملاویږي. خپل قائد پاک ثابتو، د بل قائد غلط ثابتو. بای دې وخت کې مذهبي نفرتونه یو طرف تکا، سیاسی نفرتونه یو طرف تکا، اتفاق او اتحاد راولا. په کومه طریقه باندې بس څنګه د فلسطین حفاظت وشي، د غزه والو حفاظت وشي. هغه چا چې اقدام وکړه غریبانان هم قید شو. هغوی خپله ذمه خلاصه کړه. زموږ ستاسو ذمهداري ده نمبر 1 چې یو خو د هغوی دپاره خصوصي دعاګانې شروع کړو. چرته چې جاني مالی امداد ضرورت وي چې هلته رستو نه شو، په سوشل میډیا باندې د دغه خلکو تایید وکړو او د مقتدر قوتونو نه مطالبه شروع وکړو، که د احتجاج په صورت کې وي او که په سوشل میډیا وي او که د منبر نه وي او که د بازار نه وي، چې کم مقتدر قوتونه دي چې اوس را میدان ته شي. زمونږ د ملک بهترین مجاهدین خلک لاړل د غزه د حفاظت دپاره، چې نن هغوی ګیر شو، نن د هغې د رهایۍ دپاره میدان ته شي وروځئ. ورنه کو نه روځي چې دا خلک په کرسو باندې پرې نه دی. آینده وخت کې دا خلک په کرسۍ باندې رانه کېنه دي، په منظم باندې رانه کېنه دي چې په ملک باندې سخت حالات راغلی، زما په ایمان لګیا دی، خطره کې دی، او ته په دغه وخت کې په کار نه راځې. نو شړک ته پتا مو راپروزو، شړک ته په هغه کرسۍ هم راپروزو، لعنت ته پتا راپروزي چې نن زما جان مال اولاد او زما ایمان او زما اعمال او بیت المقدس ارسه په خطر کې دي او ته خاموش یې. مړه داسې جون نه خو نه جون ښه دی، داسې د بېغیرتوب او دلتوب زندګي نه خو نه زندګي ښه ده. اخر به موږ نبی علیه صلات وسلام ته کوم چهره ښیو، مرو به نه. روایاتو کې راځي چې کله انسان مړ شي قبر کې کیږدي، مفهوم حدیث داسې دی، نو دته د نبی علیه صلات وسلام مبارکه چهره وښودلی شي، د مدني منورې طرف ته یو لار جوړه شي، یو قول. دویم دا چې تصویر ورته وښودلی شي چې دا سړی پیژنې. نو دغه وخت کې که د ده په سنتو باندې زندګي تېره کړې، دا به چې او دا زما محبوب، دا زما پیغمبر، دا الله رسول دی. او کو نه وایي چې لا ادري، دا خو زه نه پیژنم. نو کو دا خبره وکړه لا ادري چې زه نه پیژنم، نو بس تباه و برباد شو، نو چې خپل پیغمبر نه پیژنې. په کم خوله به ته د شفاعت دپاره دعا کې، په کومه خوله به ته دا وایې چې الله د نبی علیه السلام په لاس د حوض کوثر جام نصیب کې، چې نن د هغه په راوړل شوي دین باندې حملې کېږي. کم طرف ته چې 19 میاشتې څه د پاسه نبی علیه السلام منځونه کړي دي، د یهودو په قبضه کې دی، او زه دلته بېغمه یم وروره. وایي کوشش وکړو، دعاګانې خو خامخا کو، دا خو کم از کم درجه ده. او علل اعلان په سوشل میډیا باندې هم، په منبر نه هم، چې چرته زمونږ وس کېږي الله ته خپله نیکي وښیو. او دغه مقتدر قوتونه چې د چا څومره لاس رسي، دا د لاس نه ونیسو چې را میدان ته شه. اوس د تحفظ وخت دی، دې دپاره هم ته په کرسۍ کښېنولې، دې دپاره هم تاله اوټ در کړی دی.
چې اوس ته زما د ایمان د حفاظت لپاره نه روزې چې آینده کې دا خبیثان د نه به د کرسۍ کښېنني. الله دې موږ ته غیرت اسلامي نصیب کړي.